محبت زما د سره د ما سره او څو ورځې مخکې تشریف راوړم هله هلته ناست و راسره بله شپې په ټیلیفون راته خبرې وکړې وی ډېر خلک غواړي چې ته مونږ چې پروګرامونو له راشې خو ته ناجوړی نو بس زه خو خلکو ته همداسې ویم زما وروڼو یوه خبره کوو او دې کې به ما سره ټول ملګرتیا کوئ د حدیثو مطابق خبره کوم حضرت مولانا غلام احمد صادق صاحب چې څنګه صادق لقب هم دقسې و د زړه او د خولې کنیکشن یې یو و د دې زه ګوی ورکومه چې څه به یې په زړه به یې په خولې و چې څه به یې په زړه په خوله به و که ما کې به یې غلطي لیده مخامخ به یې راته وی صادق النیه یوه دویم لا یخاف فی الله لومة لائم د خدای د دین په خبره کې د چا پروا نه ده ساتلې هر وخت کې حقه خبره کړې ده شیخ الحدیث هم و د بخاري او د مسلم شریف شیخ التفسیر هم و او حقگو عالم هم و لوی محدث مفسر کتابونه لیکلي دي ته پاتې شو تفسیر ته پاتې شو او د احادیثو مبارک و درس به هم کړي بیګا وفات شو علما رالل زمونږه د دارالعلوم حقانی محتمم صاحب استاد العلماء والمحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتهم هغې هم څو خبرې فرمایي په یوه خبره کې د زړه نه به ما سره ملګرتیا کوئ مونږ د دې خبرې شهادت او ګواهي ورکوو چې مولانا غلام احمد صادق صاحب یو سوچه و رښتونی مؤمن عالم شیخ الحدیث او شیخ التفسیر و ټول به ګواهي ورکوو رسول الله مبارک فرمان دو کسان چې هم چاله ګواهي ورکړي دو کسان هم د هغه د جنت دا جوړه بیماري هما سره ټول علما او طالبان او نیکان دلته ټول به د دې خبرې مونږ ګواهي ورکړي انسان د که څه تقصیرات شوي ټول نیکان جمع خدای دې معاف کړي او دا بچي یې دي مولانا رشید احمد صاحب فضل الله صاحب او بشیر صاحب چې خدای پاک دوی د هغه په نقش قدم وچلو خپلو وارثان چې کوم د طالبان شاګردان ټولې وارثان دي روحاني ټولو الله دین دپاره بار میدان خبره کړې نر سړی نر کلک سړی په میدان ولاړ انسان دی رومارونو دی کې به د محمد نجن صاحب ډېر خلک وي او قومي اسمبلی ممبر پاتې دی انسان دی که چاته استغه ویلي یا د چا څه حق پې پاتې یا سې ټول معاف کې به الله شیخ صاحب